الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې بیان شروع دغه ځای پوری خبره وشوه چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام د طائف د واپسی نه بعد الله جل شانه په 11 کال د نبوت باندې معراج باندې مشرف کو، یعنی د اسمانونو د جنتونو دوزخونو سیل په وکړو، سدرۃ المنتهى نه برلاړ او د الله جل جلاله سره ملاقات وکړو، خبرې اترې وکړې. داغې نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس راغې نو د حج په ورځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه دا وه چې حج لبه د مختلفو طرفونو نه خلق راغلیو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با هلته ورته او هغه خلق به د الله دین ته رابلل، دعوت به ورکو چې تاسو یو الله اومنئ او ما د الله رسول اومنئ. په دې حالاتو کې د مدینه منورې نه خلق راغلی او حج له مدینه منوره کې 2 قبیلې وې، اوس او خزرج. دا دواړه مشرکانو، دواړه قبیلې هغې بت پرستو، او 2 قبیلې هلته کې د یهودو وې، بنو نذیر او بنو قریظه. هغه اهل کتابو د علم خاوندانو،
اغوی با د دې اوس او خزرج په مخ کې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم تذکره کوله. دوی خپل منځ کې به اکثر جنګونه کول، جګړې به یې کولې. نو د یهودو به د خلکو ته وی د خپلو مقابلو ته، د دشمنانو ته، اوس او خزرج والا ته چې آخري پیغمبر به راځي، مونږ به په هغه باندې ایمان راوړو او ستاسو مقابله به کوو، الله به مونږ له فتح راکوي او تاسو ته به مونږ شکست درکوو. په دغه وخت کې چې کله د خزرج قبیلې څو کسان حج له راغلي وو، په هغې کې 6 کسانو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس ایمان راوړو. منا کې دا یو ځای کې کېناستل، نبی علیه السلام هلته ورغې، هغې ته د دین دعوت ورکو او هغوی یو بل سره مشوره وکړه چې هلکه دا خو بعینه حق پیغمبر دی، د کم پیغمبر متعلق چې مونږ ته یهود خبره کوي، هغه آثار، هغه علامات، هغه نښې نښانې، د هغې په وجه باندې دوی وپېژنده چې دا نبی آخر الزمان دی. نو وی چې اسې نه چې په دې شرافت کې هغوی زموږ نه مخکې شي، نو راشئ چې ایمان پرې راوړو. نو ایمان پرې راوړه 6 کسانو. بیا دوی لاړل. آینده کال چې دا 12م کال د نبوت دی، بیا د حج وخت دی. د مدینې منورې نه 11 کسان نور راغله. په هغې کې یو کس زوړ عباده ابن صامت او نور چې کومه دی نو 9 کسانو یا 15 کسان په هغې کې زاړه وو، 2 کسان پکې نوي وو. هغوی راغله، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سره او مکه ځای کې ملاقات وکړه چې 13 کال کوم ځای کې ملاقات کړی و. نبی علیہ السلام هغې ته د دین دعوت ورکړ او قبول یې کړ. هغې هم ایمان راوړه. بیا په آینده کال باندې نور کسان راله، 72 کسان یا د دې نه هم زیات، 72 نارینه او څه پکې زنانه وې. هغې ټولو ایمان راوړه او نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته دا دعوت ورکړ چې ته زمونږ وطن ته راځه، زمونږ ځای ته راځه، مونږ به ستا هر قسم تعاون او امداد کوو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام هم دا خوښه وه، خو د الله د حکم په انتظار و چې الله کله حکم وکړي نو پیغمبر د ځان نه کار نه کوي. د الله حکم نه وي شوی نو هغې پورې یو کار او یو عمل نه کوي. دوی خبرې اترې کوي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلاۃ والسلام تره دی، د نبی علیہ السلام نه 2 کاله مشر دی. دغه وخت کې لا ایمان نه دی راوړی. هغه راغې او خلکو ته وی تاسو یاد وساتئ چې ګورئ نبی علیہ الصلاۃ والسلام د ډیر لوی عزت خاون سړی دی. اگر که د مکې مکرمې خلکو په ایمان نه دی راوړی، خو د ده د حفاظت دپاره موږ دلته کې یو، دته هیڅ قسم تکلیف څوک نه رسوي، نشي رسولی. او که تاسو دی هلته بوځئ، هسې نه چې بیا د ده حفاظت نشئ کولی. هغوی کې هر کس دا خبره وکړه چې مونږ په ده باندې به ځان قربانو او مونږ به چې کوم دی د ده هر قسم حفاظت کوو، ستاسو نه زیات حفاظت به مونږ د ده کوو. په دې کې هغه مطمئن شو په دې خبره. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په دې خبره مطمئن شو چې دا خلک
یقیناً چې په نیکه جذبه باندې لګیا دي. نبی علیہ السلام ته د راتلو دعوت ورکړ، نو هغه ورته وی چې نشم لاسو پورې ماته د الله حکم نه شوی. خو دغه وخت کې نبی علیہ السلام خوبونه لیدل. څنګه چې نبوت ملاوېده، د نبوت د ملاوېدو نه مخکې نبی علیہ السلام عجیبه خوبونه لیدل. نو د هجرت نه مخکې نبی علیہ السلام یو خوب ولید چې ما داسې وطن ته هجرت کړی چې هلته د کجورو جنګلات دي او باغونه دي. اوس د کجورو جنګلات او باغونه مدینه منوره کې هم نور ورته د عربو په نورو علاقو کې هم، نو یې په دې وجه حیران پاتې و. او خلق دی خوا ایمان راوړي د مدینې منورې. نو د نبی علیہ السلام میلانم دغه طرف ته و. یو سړی په هغه خلکو کې پاسید، وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوم. وی ووایه. وی خبره دا کومه اسې نه چې داسې وخت راشي چې تعالی الله غلبه درکړي او الله به غلبه درکوي. الله پاک به دا ټول عرب ستا تابع کوي. خو هسې نه چې داسې وشي چې ته واپس مکې مکرمې ته راشي. واپس مکې مونږ پرېږدي په ځای باندې. مونږ خو ایمان راوړی دی، خو تا چې بوزو نو برکت لدی بوزو، ته رحمت د الله د طرف نه دغې لدی بوزو چې ته به زمونږ سره. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل زمونږ او ستاسو وینه یوه ده. ستاسو وینې زمونږ وینې دي او زمونږ وینې ستاسو وینې دي. زه ستاسو نه یم، تاسو زما نه یئ. مطلب چې زمونږ یو بل سره هغه عارضي تعلق او عارضي دوستانه نه ده، مستقله دوستانه ده. دا خبرې نبی علیہ السلام وکړې، هغې ډېر مطمئن شو. خلق واپس لاړل او نبی علیہ السلام د هغې سره دوه صحابه، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه، دا یې ورسره د تعلیم دپاره ولیږل. مصعب ابن عمیر ته قرآن ډېر یادو او عبدالله ابن ام مکتوم په سترګو نابینا او قرآن ورته ډېر یادو. نو دی ولیږل چې تاسو هلته خلکو ته تعلیم ورکوئ. داسې کور پاتې نشو چې هغې ته دعوت د دین ونه رسید، او داسې کور پاتې نشي چې په هغې کې یو نه یو کس مسلمان نشي. بیا په دغه وخت کې یو سړی راغی، تورې راوښکلې ده. دوی چې په کوم ځای کې دیره دي، قبا د مدینې منورې نه 100 کیلومیټره بار، هلته دا صحابه کرام چې څومره تلي دي او هجرت یې کړی دی او کوي، لا هجرت نو شروع شوی، خو دا هلته کې وو. اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دا غزې لوی سړی دی، ملک دی، خان دی. دا مصعب ابن عمیر دا به د هغې سره و او خلکو ته به د دین دعوت ورکو. نو یو کس راغی، تورې وښکلې ده او اسعد ابن زراره ته وایي چې تا دا سړی راوستی دې دپاره. مصعب ابن عمیر یې ورته یادو چې په خلکو کې اختلافات پیدا کی، فتنه و فساد خواره کی. نو مصعب ابن عمیر ورته وایي د خدای بنده ته لږ کښېنه، زما خبره واوره، که خبره در باندې ښه ولګېده قبول یې که، که در باندې ښه ونه لګېده نو ځه، خو خبره خو واوره، تا خو خبره اورېدلې نه ده. کېناست، وی بلکل دا تا د انصاف خبره وکړه. هغه ته د قرآن تلاوت وکړو او بیا دا یې ورته وایي چې مونږ ته الله نبي را لېږلی دی، رسول را لېږلی دی. هغه وایي چې یو الله باندې ایمان راوړئ او زه د الله نبی او پیغمبر یم، رسول یم، ما ومنئ او صله رحمي کوئ، زنا مه کوئ، غلا مه کوئ، ډاکه مه کوئ.
دروغ به وایې دوکې دا خبرې وی چې دا خو بالکل صحیح خبرې دي نو وی چې ستاسو په دې دین کې د داخلېدو څه طریقه ده نو حضرت مصعب رضی الله عنه ته ووایي چې دا طریقه ده چې اوبه لامبې پاکې کپړې به واچې او بیا به کلمه شهادت وي هغه پاک کساتو لمبل پاکې کپړې واچولې او هغه ورته کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ایمان یې راوړو وی اوس 2 رکعته مونځ وکړه نو مونځ خو لا هغوی نه زده کړی خو شکل د هغه 2 رکعاتو یې ورته وښود هغسې وکړو دی چې واپس لاړ هغه جماعت ناست دی دا قبیله عبدالاشهل د هغې قبیلې نوم دی قبیلې خلک مشران ناست دي دا ور روان دی و یاره دا سړی خو بدل بدل را روان دی د دې مخې چې ده نو بل شانې اوس چې را روان دی نو بل شانې دی چې راغی وی هلکه وی چې بلکل دا حق نبی دی د هغه دا شاګرد دلته کې راغلی دی د هغه کمې خبرې دي نو چې د هغه پیغمبر به څومره قیمتي خبرې بل کس وی ورېږه زه به خپله ورځم بل ورغی چې هغه ورغی او هغه د قرآن تلاوت ورته وکړو په هغه باندې مسر وشو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه باندې هم اثر وشو او د هغه کمال دا و چې هغه د ټولې قبیلې مشر او د هر چا پې ښه اعتماد و وی که ده ایمان راوړه نو دا به دا ټوله قبیله ایمان راوړي بس هغه ایمان راوړو غسل یې وکړه کپړې بدلې کړې کلمې وویله مسلمان شو چې واپس را روان وه قبیلې والا خلک چې ناسو په کوم ځای کې وي دا سړی خو بدل را روان دی حالات بدل دي چې راغې ورته یې یاد وساتئ داسې کلام په مخ د ځمکه باندې ما نه دی اورېدلی دومره ښایسته او خوندور کلام دی دا بالکل حق خبره کوي او هغې ته وی تاسو ما څنګه ګڼئ وی مونږ تا ډېر ښه سړی ګڼو ته زمونږ مشر او ته ډېر خیرخوا یې ستا ډېر احسانات دي نو وی چې هر کله ما ښه سړی ګڼئ نو ما ایمان راوړه تاسو ایمان نو ټولو ایمان راوړه ټولو وایي سبحان الله ټولو ایمان په یو ځای باندې راوړه د هغې هغه آبادۍ اوس هم شته د هغې د مشر هغه کور هغه عرب روغ ساتي زیړ غوندې رنګ یې ورکړی داسې لږ تیز د دې نه او د هغه خلکو کندرات موجود دي غونډ کلی په یو ځای مسلمان شوی دی غونډه قبیله په یو ځای ځکه پخواني کلي به د قلا دننه وو ټول کورونه به د قلا دننه وو نو هلته موږ ورلو نو د هغه مشر هغه کور یې اوس هم شته ښکلی مزېدار کور دی او مرمت پکې کوي خرابېدو یې نه ورکوي شاته یې وله شډل پلستر ورکړی دی او داسې دا کریم کلر داسې غوندې رنګ یې وله ورکړی ما سره موبایل هغې باندې هغه تصویر یې ما د اغستی و او نور د خلکو کور دی چې کنډرات دي پراته دي چتونه متونه پې نشته دیوالونه شته بهرحال عرض مې دا کو چې دغه خلکو هغې ایمان راوړه بس دړادړ په مدینه منوره کې اسلام خورېدل شروع شو د نبی علیہ السلام د تلو نه مخکې بلا خلکو ایمان راوړو بیا نبی علیہ السلام ته حکم وشو چې هجرت کوئ نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ووایي چې هلکه هجرت کوئ خو پټ به ځئ کافران درته تکلیف ونه رسوي په یو ځای به هم نه ځئ لږ لږ کسان به ځئ لږ لږ کسان نو یو کس دوه کسه په پټه باندې هجرت به یې کو ابو سلمه رضی الله عنه یو صحابي دی هغه سره خپله بیبي ده ام سلمه او یو ماشوم زوی دی دوی هجرت وکړه اوښ باندې تشریف فرما شو روانېدل دی خدا خیالو چې موږ باندې به څوک خبر نه شو خو هغې پې مشرکان پې خبر شو چې پې خبر شو نو د دغې
زنانه رونه تربوران راغله او هغې واپس کړه. دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي ده چې د خپل خاوند د وفات کېدو نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی، ام المؤمنین، د مؤمنانو مور بیبي. نو هغې راکوزه کړه، وی چې دا که ته ځې ځه، خو زمونږ زنانه او زمونږ خور به نه بوځې، هی واپس. د بنو اسد د ابو سلمه د کورنۍ خلک راغله، هغه ماشوم یې ترې واغست، وی دا زمونږ ماشوم دی، دا به نه بوځي. ابو سلمه ډېر په غم او خفګان کې هجرت وکړ، لاړ. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه به روزانه بار دغه فلاني ځای ته راوتم او سهار نه ماښامه پورې مې جړل، نو نور څه خو مې وس نه و. 1 کال په دې کې تېر شو. اخر وی زما د ترې او زوی په ما یې رحم راغی او هغه رونو ته یې رالوي چې د خدای بندګانو تاسو ولې په دې زنانه باندې ظلم کوئ؟ دا خو ډېره زیاته ناکاره خبره ده چې تاسو په دې ظلم کوئ او دا نه پرېږدئ. بس هغوی اجازت ورکړ. هغه د ابو سلمه رونو تربورانو هغه ماشوم لم اجازت ورکړه، د هغې کې ماشوم دی. هغه دې ځان سره واخیسته او تنها روانه شوه، یوازې دا روانه شوه. نو چې لږه مخکې لاړه، تنعیم یو ځای دی د مکې مکرمې نه 9 کیلومیټره فاصله باندې، هلته یو جومات دی، مسجد عایشه. دې نه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د عمرې احرام کړی و. هغه تنعیم ته چې ورسېدم نو ما وکتل، یو سړی دی مطعم ابن جبیر، د هغه نوم دی. وی هغه ما ته ووی چې څه کې؟ وی انتهایی شریف سړی دی، ما ته ګوري نه. ما ته ووی چې څه کې؟ ما ورته ویل زه خو مدینې منورې ته هجرت کوم. وی راته وی تا سره څوک دی؟ ما چې الله را سره دی او زما دا ماشوم بچی. وی ښه، نور څوک در سره نشته نارینه؟ وی نه. وی راغی د اوښ مهار یې ونیو او روان شو. وی کوم ځای کې چې به موږ دمه کوله، وی اوښ به یې کېنو، ما ته به یې شا کړه، وی چې ته د اوښ نه کوشه. بیا به یې اوښ روان کړ لرې، آخوا به یې چېرته ونې بوټي ته وتړه او دی به آرام دم وکړو، ما به هم آرام وکړو. بیا چې کله د تلو ټایم به شي، بیا به یې اوښ راوست. بیا به زما خوا کې اوښ کېنو، ما ته به یې شا کړه، وی چې په اوښ باندې سوره شه. وی زه به بیا اوښ ته وختم، ماشوم بچی را سره. وی چې هلته اخر دا چې مدینې منورې ته قبا ته ورسېدو. وی چې د لرې نه د قبا کورونه ښکاره شو، ما ته وی چې ستا خاون ابو سلمه هغه دی کلي کې دی. وی ما دا زه ورته ورسولم خپل خاوند ته او دالته لږه دمه وکړه، واپس مکې مکرمې ته را روان شو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وی زما د قسم چې ما په ښکله زندګۍ کې د مطعم ابن جبیر په شانتي شریف او با اخلاق او با کرداره انسان چې ته لیدلی دی. په دې ټول سفر کې د ما ته نه دي کتلي، یا زما نه مخکې روان دی او یا زه چې د سورلۍ نه کوزېږم نو ما ته شا کي، بیا زه چې په سورلۍ سورېږم نو بیا ما ته شا کي، او په روانه کې خود ما ته شای. ابو سلمه رضی الله تعالی ډېر خوشحاله شو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ډېر، ځکه دا د خوشحالۍ خبره وه. هجرت یې هم وکړو او د خپل خاوند سره هم ملاو شو. او د هغې نه بعد بیا صحابه و سلسله شروع شوه، ټولګي صحابه هغه به راتلل او مدینې منورې ته چې کوم دی نو هجرت وکړو. په دې دوران کې د جمعې یو ورځ باندې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه د خلکو ته وی چې هلکه د یهودیانو دپاره د خالی ورځ د برکت ورځ ده او د عبادت،
او د عیسایانو د پاره نسواراو د پاره د اتوار ورځ ده، نو موږ ځان له ورځ ولې نه مقرر کوو؟ نو د جمعې د ورځ ته عربو یوم عروبه وي، هغې له هغه نوم کېښود یوم جمعه، وی چې د جمعې دا ورځ دا زمونږه د عبادت ورځ شوه. او دا نوم د نبی علیه الصلاة والسلام په نیکانو کې لا اسلام نو راغلی، د جاهلیت په زمانه کې لؤی د هغه په نیکانو کې یو نیکه و، هغه هم دا ورځ مقرر کړې وه د وعظ و نصیحت دپاره، خلک به یې راغونډول او هغې ته به یې چې کوم دی نو نصیحت کو، او دغه به یې ورته وی چې شرک مه کوئ، بت پرستي دا مه کوئ، صله رحمي کوئ، ښه کارونه کوئ، بد مه کوئ، د نیکۍ هغه تعلیم به ورکو چې کوم تعلیم سموده پس رسول الله مبارک د هغې دپاره دنیا ته تشریف راوړي. نو اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه هغه دغلته کې د جمعې مونځ شو. دا اولنۍ جمعه ده چې په مدینه منوره کې وشوه، او لږې ورځې پس بیا د جمعې متعلق صورت نازل شو قرآن مجید کې، وایي که مسلمانانو ته حکم راغی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. د جمعې اذان وشي نو سیده عبادت لځئ. نو هغه نوم د جمعې قرآن مجید کې دا د اسعد ابن زراره اجتهادو د قرآن سره مناسب وختو. دغه اولنې مونځ او نبی علیه السلام بیا صحابي له خط ورکړه چې دا خط یوسه، هغې ته ووایي چې تاسو دغسې د جمعې مونځ کوئ. هغې د جمعې مونځ شروع کړی، نو بیا مستقل طور باندې رسول الله مبارک د حکم په مطابق باندې به د جمعې مونځ چې کوم دی نو هغه په مدینه منوره کې کېده. ابو داود شریف کې حدیث دی، صحابه فرمایي چې الله دې په اسعد ابن زراره باندې رحم نازل کی، هغه مونږ ته دلته د جمعې مونځ شروع که اول. به هر حال زما رونو صحابه کرامو په دغه تکالیفو کې په دغه سختو کې هجرت وکړو. دا 400-500 کیلومیټره مزل دی. نو هغه وخت کې چا سره لاره او موټر خو نه و، هغې زمانې سورلی اوښو اسو خر دا سیدونه د سورلی و، او ډېر خلک داسې و چې انتهایی د غربت زمانه وه، نو د صحابه کرامو سره سورلی هم نه وه، خر او ټټو قچر او اوښ دا هم د چا سره نه و. نو ډېر خلک داسې و چې هغې خالص پیاده مزل کو. ټولو صحابه کرامو هجرت وکړو بغیر د هغه څو صحابه کرامو نه چې هغه د کافرانو په پنجه کې ګیرو او د هغوی نه نشو بچ کېدی، ځکه چې هغه د هغې غلامان وو، هغې نه پرېښودل. او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم، او یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، او یو حضرت علی کرم الله وجهه. 3 کسان دغه دی، او نور 100 کسان مسلمانان دي چې هغه غلامان دي، هغې په ظلم و ستم کې دي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته هم د هجرت حکم ملاو شو، او بیا نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق هم هجرت وکړو. انشاءالله که زندگی وه باقی به انشاءالله په بله موقع باندې بیان کو. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي. ووکي اله العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا